السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ معزز ناظرین کرام دا یو خبر په عوام الناس چې مسلمانو چې ډیره زیاته مشهوره ده گردش کوي چې غریبان چې دي دا بل امیرانو نه دولتمنو نه 1500 کاله مخکې جنت ته ځي. آیا دې خبرې چې حقیقت څه ده که به حقیقت ته پچی به چور حقیقت ته پچی؟ محدثینو د دې حدیث ریسرچ وکړه، تحقیق یې وکړه، نو په دې نتیجې ورسېدله چې دغه حدیث ضعیف حدیث ده، دا حدیث صحیح حدیث نه ده. بعضې محدثینو تر دوره پورې لیکلی دي چې دا حدیث منګړن ته دغه حدیث هیڅ حقیقت نشته ده، او په دې خبرې چې شک نشته ده، دا خبر حقیقت ده چې غریبان چې دي دا بل ودانانو نه مخکې جنت ته ځي. دا حدیث بخاری شریف او مسلم شریف دواړو نقل کړی ده، صحیح حدیث ده، متفقون علیه حدیث ده. خو لیکن دې دا مطلب نسه چې کوم مرتبه کوم مقامونه متکیانو امیرانو ته دولتمنو ته کاغه صحابه دي که عام مسلمان دي، الله پاک دوی ته د خپل سخاوت او د صدقاتو په وجه باندې جنت چې ورکوي هغه غریبانو ته ورکوي. دا چیرې هم نشي کېدلی. یو نیک سړی ده، ورسره الله پاک مال او دولت ورکړی ده، دا یې په نیکو جیانو باندې خرج کوي، نو یقینا چې د غریب په مقابله چې به دوال مقام او مرتبه هغه په جنت چې پورته وي او چیږه به وي. دا مطلب نسه چې دا اوس شاته لاړه له غریب نه جنت ته، اوس لیدای چې کومه دي د مرتبه او مقام دی له غریب نه کاته وي، ټیټ دي، دغه خپل منچې چې مطابقت لاسمون نه سره خوري. که چیرې داسې خبرې نو حضرت عثمان غنی رضی الله عنه چې په یغو لسو صحابو چې راځي چې نبی اسلام په یو محفل چې دو ته د جنت ول زیری ورکړی ده او دای په اشاره مبشره چې راځي، نو آیا دا دوله مرتبه مقام ابل نور صحابو نه کاتی چې په هر موقع هر مقام باندې د په خپل دین اسلام باندې خپل مال او دولت خرج کړی ده. دغه رنګ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د مقام او مرتبه بل نور صحابه نه کمی چې د خپل مال او دولت ته نه دي کتلی، او چیرته چې اسلام ته نبی اسلام ته په جهادو چې د مال ضرورت پرسلی ده به د هر قسم قربانی ورکړی ده. آیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې اکثر مسلمان د په مسلک باندې دي، خصوصا په پاکستان، هندوستان، افغانستان، بنگلاديش او نورو ممالکو چې آیا دای بل نورو مسلمانانو نشاته جنت ته ځي، آیا د مقام او مرتبه به کمی له نورو مسلمانانو نه؟ نو په دا درې کم از کم د دوه صحابه باندې او د یو تابعی چې هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ده د دو زندگی باندې د دو سخاوت باندې مختصره غونډه رڼا درته اچوم. عزتمنو حضرت عثمان غنی رضی الله عنه د مسلمانانو دریم خلیفت تیر سلای ده، او دته غنی جکه وای چې دته الله پاک به حسابه مال او دولت ورکړای وو، او دته ذوالنورین وای، ذوالنورین جکه ورته وای چې د نبی اسلام دوه بیبیانې د په نکاح چې وي، اول یو بیبي ورکړله چې کله هغه وفات سله بیا بله بیبي ورکړه، او نبی اسلام فرمایله چې کما بله بیبي دی بعد زمدی ویا او د چا په نکاح چې نه ویا نو هغه به ما حضرت عثمان غنی رضی الله عنه ته ورکوله. دومره زیاته مینه محبت نبی اسلام د سره کاوه. نو آیا دا صحابي به جنت ته له نورو صحابو نه 500 کاله شاته ځي؟ آیا د مقام مرتبه به له غریبانو نه کمی؟ د عزتمنو چیرې هم نسی کېدلی. عزتمنو غزوه تبوک چې د روم او د مسلمانانو په منځ یو عظیم جنگ تیر سلی ده، یو غټ جهاد تیر سلی ده، نو نبی علیه السلام د صحابو نه د امداد مطالبه وکړله. انتهایی غربت و انتهایی نیستی و، نو د رومیانو وال چې کوم لشکر و هر لیاس سره مضبوط و، ایغه سره جنگی اسلحه هر قسم وي، ایغه سره توري وي، ایغه سره ډالونه و، زغره وي، اور سره نیزه وي، اور سره دغه رنګ اسونه و، سره اوشان و، سره هر قسم سازو سامان و، خوراکونه راشن هر قسم ور سره پروت و. خو لیکن په مقابله دی دوی مسلمانانو سره هیڅ شای نه و، تعداد کم و، مال او دولت نه و سره، خوراک ته شای نه و سره، اسلحه نه و سره، اوشان او اسپ نه و سره. نو حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په دغه ټیم باندې 300 اوشان نبی اسلام په خدمت چې د تبوک جنگ لپاره پیش کړل، او دا اوشان د سامان نه لیس و، هر قسم سازو سامان په دغه چې موجود و. ایغه آباد یسل اوشان نور پسې ورکړ، دغه سي سازو سامان نه ډک، بیا یسل اوشان نور پسې ورکړل، 500 اوشان حضرت عثمان غنی رضی الله عنه نبی اسلام په خدمت چې jihad لپاره پیش کړل، او بیا چې کومه دي 1000 دیناره نبی اسلام په خدمت کې پیش کړي چې دا جهاد لپاره واخله. نو عزتمنو یو دینار ته وګوره چې هغه چوره چی قیمت لري، له تولې نه زیات قیمت لري. یو توله موجوده ټیم چې تقریبا 4 لکو چې دا، او د په یخ ټیم چې 1000 دینار ورته پیش کړي
چې دا تقریبا 1300-1400 تولې سونه برابرېږي. نو ته خپله حساب وکړه چې دغه صحابي به دا به جنت ته شاته ځي، د ده مقام او مرتبه به له نورو صحابهو له نورو عامو مسلمانانو نه کم وي. دا چیرې عزتمنو نشي کېدلی. دغه رنګې حضرت عثمان غني رضی الله عنه والا بله واقعه واروا چې مدینه منورې چې مسلمانانو ته سخت تکلیف ودی وبوال او یو کوای و چې دیغه نامو بیری روما، یعنی دی روما وال کوای دا نام او دا دیو يهودي په ملکیت थियो. نو نبی اسلام صحابهونه مطالبه وکړه چې څوک داسې ستدي چې دا کوای مسلمانانو د پاره واخلي او به مسلمانانو باندې وقف کړي. نو حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په یو ټیم باندې دا کوای 35,000 درهم باندې وکړ او بیا یې په مسلمانانو باندې صدقه ک او وقف ک. عزتمنو دا چور ستر سینه غواړي. دا څه شی و؟ دا د مال او دولت و. کچېرې دا مال او دولت نه ویا نن به دا صدقه څرنګه کوله. کچېرې دا مال او دولت نه ویا د به د 300 اوښانه په جنگ تبوک چې څرنګه پیش کول، بیا 200 اوښانې دوباره بیا سره د سازو سامان او راشن خوراکو شاکو پیش کړ، دا به د څرنګه پیش کول. نو مطلب مو عزتمنو دا و چې مال او دولت کله صحیح جی باندې خرڅي پیدا شایدا او کچېرې په غلطو ځایونو باندې خرڅي نو دا تا د پاره وبال ده او نقصان ده. دغه رنګ عزتمنو مدینه منورې چې یو وری سخت قحط ولګېده نو حضرت عثمان غنی رضی الله عنه والا تجارتي قافله چې هغه په زرو اوښانو باندې مشتمله وه هغه روانه ده له شام نه او د چې کومه دي دغه زرو اوښان چې په دې باندې غله پرته وه دغه په مسلمانانو باندې خرڅ کړه. باوجود د دې چې څرنګه دا قافله رسېدله تاجران ورته راغله چې دا غله په موږ باندې خرڅه کړه، په ګران قیمت باندې درنه اخلو. د یو شي 10 درهمه قیمت ته هغه موږ 12 درهمه درکو، د یو شي 12 درهمه قیمت ته هغه ته موږ په 14 درهم راکا، تر 15 درهم پورې دا تاجران ورغله. خو لیکن دا ورته فرمایله چې ما نه دا سازو سامان دا غلا یو داسې هستی ده چې هغه یې ډېر په چیک قیمت باندې نه اخلي. نو هغه حیران سله. نو ده ورته وویله چې الله پاک په نام باندې دا ما په مسلمانو باندې وقف کړل، صدقه مې کړله او الله پاک په ما ته یو په لسه باندې د دې بدله راکوي. دا عزتمنو حضرت عثمان غني رضی الله عنه. نو آیا دی به شاته ځي له نورو مسلمانانو نه جنت ته؟ آیا د مقام او مرتبه به کم وي؟ داسې یو 2 مثالونه یې نور درکوم. مسجد نبوي چې کله د صحابه او تعداد زیات سه او د دا والا سهن تنگ سه نو نبی اسلام مطالبه وکړه چې آیا څوک پي چې د مسجد نبوي پر ځای واخلي او هغه په بدل چې الله پاک دته په جنت چې محل ورکي. نو حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په 25,000 درهم باندې ځکه ورته واخسته او مسجد نبوي لپاره وقف کړل. نو عزتمنو دې ثواب تر قیامت پورې د پسې جی کنه بجی. دغه رنګې چې څوره خلک منجونه تر نن پورې پسې کوي دغه ثواب به ته ملاو کیږي کنه به ملاو کیږي. نو مال او دولت چې په صحیح طریقې دی ګټلای په صحیح طریقې دی خرج کړای آیا دا شایدا کبد شایدا دا فیصله تاسو په خپل باندې وکړو. دغه رنګې حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په باره چې راځي چې د هر جمعې ته یو غلام آزاداو چې څوره ژوندۍ تیر کړه هر جمعې ته بیا یو غلام آزاداو او دغه رنګې به چې په جهاد سفر چې په سوانو زرانو غلامان آزادول دغه رنګ بیا نفلی صدقو چې په سوانو په زرانو غلامان آزادول. دا څه شاو دا د سره مال او دولت و. کچېرې د مال او دولت نه ور سره د به دا صدقې او خیراتونه څرنګه کول. نو صحیح طریقې سره چې کوم مال او دولت وګټه سي او په صحیح طریقې باندې خرڅ سي هغه خیر ده شر نه ده. د الله پاک په قرآن پاک چې خیر لفظ استعمال کړای ده. دغه رنګ عزت منو حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په مهاجرینو باندې به چور زیاتې خرچې کولې. کله چې مهاجرینو د مکی معظمه نه مدینه منورې ته هجرت وکړ نو د کپړې ورکړلې، سپرلې ورکړلې، نقد سامانونه ورکړل او هلته چې کومه دي نقد روپۍ ورکړلې او په مدینه منورې چې الته کورونه ورته جوړ کړل او داسې کورنۍ وي په مدینه منورې چې د مهاجرینو والي چې د غربت ژوندۍ تیروله د ټیکه واخسته د ذمہواری واخسته چې په دوه باندې به زه خرج کول کوم زه به مال او دولت په خرج کوم. نو یا دغه صحابي به له نورو نشاته جنت ته ځي د مقام او مرتبه به کموي. دا چیرې عزتمنو نسی کېدلای. ان شاء الله په بل بیان چې با د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او امام حنیفه رحمت الله علیه حالات درته بیانوه او تر اوسه پورې دغه حالات کافی دي صرف د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه. عزتمنو د بیان نما مقصد داو چې الله پاک حلال مال او دولت ته چې په صحیح طریقې باندې وګټي په صحیح طریقې باندې خرج کړي د الله پاک تقریبا 25 ویر د خیر ول لفظ استعمال کړای دا
نو مال او دولت په خپل باندې بد شای نه ده. مال او دولت په ګټلو او خرج کولو باندې مدار ده چې کله صحیح طریقې باندې ته ګټې نو د مال او دولت چې هیڅ قسم بدی نشته ده. نو حضرت عثمان غنی رضی الله عنه سره لا نور مسلمانانو سره کچېره د مال او دولت نه ویا نو دو بچ کوم دي د جماعتونو چرنګ پسترول، دو به د نور صحابه سره امدادونه چرنګ کول، دو به د غلامان چرنګ آزادول. نو مال او دولت چې کومه دي هغه ډیر بهترین شای ده، خو چې سره د تقوای سره د پرهیزګاری او د دولت مینا ته زړه ته نه ګډه کړي نو دا ښه شای ده. عزتمنو کچېرې مسلمانانو چې مال او دولت نه ویا نو دو به د جهادو چې به امدادونه چا کولو. کچېرې مسلمانانو سره مال او دولت نه ویا د جماعتونه به څرنګه جوړېدل، مدارسو سره به امداد څرنګه کېده، نور به کونډو روندو سره غریبانو مسکینانو یتیمانو سره به مدد څرنګه کېده، اصله به جهاد دپاره څرنګه اخیستل اصله، نورو به چې کومه دي د مسلمانانو غریبو وال ضروريات ابل کوم نه پوره کېدل. نو مالو دولت په دې خبره باندې جان پوي کو چې دا حدیث ټیک ته صحیح ده چې غریب چې کوم دي ابل امیر نه 500 ابل غریب نه مخکې جنت ته جي، خو لیکن دا حدیث چیرته نشته چې 500 سال بشاته جي. او نه دا خبر ستدا چې اوس یو امیر ل غریب نه شاته جنت ته لاړ او ست د مرتبه مقام اغل غریب نه کمای نه د چې دا چور خرچي کړي، چور مالو دولت خرچ کړي دا د تبل غریب نه دی الله پاک په فضل او کرم سره چوغونه چیګي مرتبه چیګ مقامونه په جنت چې ملاو کیږي. الله پاک ته په دوه خبرو باندې ماته تاسو ته ټول عالم ته عمل کولو توفیق ور نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.